او څنګه دې خرج کړو موږ نه په ګټلو کې چې کوم دې اختیار کوو نه په لګولو کې هر سړی دې خپل ځان ته وګوري نه په ګټلو کې چې کوم دې ته ګورو چېرې دا سیس چې کوم دې دا حرام دی او حلال بس په دې باندې چې راجم وکړو چې ډېر او بیا په لګولو کې چې کوم دې هغې کې چې کوم دې موږ هېڅ سباق نه کوو حالانکې دا اسراف دی یو ځای کې ستا په 100 روپۍ باندې کار کي هلته به ته څلوېښت او 50 نه لګي د دې به تا نه تپوس کړي نو خو هغه دی د دې نه زیات چې کوم دی اعلی درجې والا چې د تبذیر وي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله رب العزت فرمایي قرآن کریم کې چې تبذیر کوونکي چې کوم دی دا چې کوم دی د شیطانانو وروڼه دي نو موږ به مال ګټو او مال به چې کوم ګټو هغې کې موږ ګورو چېرې موږ یې په کومه طریقه وکړو د هغې چې کوم دی صحابه کرام موږ ته څه نبی اسلام زندگی ده قرآن کې موږ ته الله رب العزت هم څه پرېښودي په دې باندې موږ سوچ او فکر کوو هغه شان دی موږ مال وکړو یا به مال خرج کولو چې کوم دی په هغې کې به خیال کوو په هغې کې به خیال کوو ځکه چې د دنیا مال چې کوم دی دا د دې لپاره نه دی چې بس تا ځان له وګټو څنګه دی وګټو څنګه دی چې کوم دی وایي د دې به تپوس کېږي د مال د ګټلو به هم تپوس کېږي او د مال د خرج کولو چې کوم دی د دې به هم تپوس څلورم څیز چې کوم دی هغه د معلوم علم دی په دې علم کې چې علم چې کوم دی دا د څونه دی په خپل علم باندې ستا څونه چې کوم دی عمل دې ځای کې چې کوم دی بیا زموږ ذهن کار کوي موږ وایو یاره دا د علما چې کوم دی دا دي ملیان یادي د ملیانو نه ورته وایي نه زما ورور خبره داسې نه ده خبره دا ده چې د هر انسان نه به د خپل علم متعلق تپوس کوي ځکه چې د دنیا متعلق خو ته ګورې که نه دنیا ګټه خو تا ته ګټه ښکاري د دنیا تاوان خو چې کوم دی تا ته تاوان ښکاري د آخرت ګټه تا ته ولې نه ښکاري آخرت تاوان تا ته ولې نه ښکاري نو د دې متعلق به د هر انسان نه تپوس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي وایي په دې ټولو تپوسونو کې به زه د ټولو نه زیات په دې باندې ویرېږم چې ما نه دا تپوس چې ستا علم څومره او عمل علم دې څومره او عمل دې څومره نو زما ورو دنیا کې دا هلک غوندې ژوند ما او تاسو ته چې الله راکړی دی صرف او صرف د دې لپاره راکړی لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وایي چې زه وګورم چې تاسو د خپل عمل څوک کوئ او د دنیا په رسو د دنیا په ژوند په دې باندې ورې مړېدل نشته حضرت نوح علیه السلام 1400 کال عمر چې کوم دی تېر کړی کله چې وفات شو فرشته دې تپوس کوي نوح وایي دا راته ووایه چې په دنیا کې د وخت څنګه تېر ویره داسې تېر شو چې یو کوټه ده او د هغې چې کوم دی 2 کمرې دي 2 دروازې دي په یو دروازه چې کوم دی زه راننوتم او په بله دروازه مې ووتم وایي داسې تېر نو چې 1400 کاله د یو انسان داسې تېرېږي نو زموږ دا زموږ دا شپېته او یا کاله غیر یقیني ژوند شپېته او یا کاله غیر یقین ژوند په یقین سره یو سړی دا ویلي نشي چې زه به شپېته وتم رسمه زه به اویا وتم زما ورونو دا هلک غوندې ژوند چې ما او تاسو د الله راکړی چې په دې کې مونږ د الله او د الله د رسول د بچا مطابق چې د دوی زندګي تېره کړو ځکه زموږ مخکې د قبر را روان دي حشر را روان دي دا خو ځان له غټې مسلې دي غټ ټیم غواړي بیان خو بهرحال د قبر متعلق چې کوم دی یو تصلف خبرې ستاسو وړاندې ذکر کوم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی نږدې صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي داسې زه را روان شم په سفر باندې تلم یو وړه غوندې مشکیزه راسره ده او په یو مقبره باندې رالم چې راورسېدم ما مقبرې له وایي دا قبر داسې وشلېدم او یو سړی ترې راووته وایي اور پرې بل دی او د خولې نه چې کوم دی د اور شغلې راخېږي او ما له اواز راکړه چې د الله بنده لږ یو اوبه راکړه تږې شوې یم وایي چې ګلس یو بل قبر چې کوم دی دا وشلېده وایي دا یو بل سړی راووته ما له اواز راکړه چې پام کوه ورته اوبه ورکړه دا د الله دشمن دی او یا زنځیر یې ونیو ری کړه واپس ما خپل په قبر ورننوتو هغه په قبر ورننوتو وایي داسې وړاندې چې لږ لاړم وایي بل ځای کې یو زنانه ناسته ده وایي ما باندې د شپې ټایم راغلی ما وایي چېرې زه به هغه زنانه راته دغه مو کوي سهار یې کړم چېره مېلمه دلته مونږ سره شپه تېره کړه بیا به سهار ځي وایي زه چې هلته شپې ته پاتې شوم وایي ناوخته خېټې ودرځار او دا اشر و مرشر دا اوازونه دي البول و ملبول ما د دې زنانو ته پوښتنه چې دا څه دي دا درزارې د څه دي او دا اشر و مرشر و البول و ملبول داسې وایي چې دا د دې قبر نه راځي وایي دا قبر کې دې څه وکړه وایي دا زما خاوند دی او مسلمان مړ دی خو دا قبر عذاب دی بس شروع دي مونږ یې بعضې وخت وورو مونږ یې مرو وایي ما ورته چې دا چې اشر و مرشر و دا چې دی وایي د دې څه مقصد وایي چې دا داسې کار یو سړی چې کوم دی راغی ټکې یو ډېر زیات وی هغه راغی د ده نه اوبه وغوښتلې وایي زه هم داسې ناست وم وی اوبه یې دې وغوښتلې چې د الله به ته مال لږ اوبه راکړه تږی یم مرم د تندی وایي دې ورته وایي چې دغه مشت ته وایي دا شن چې کوم دی دا مشت وایي دې ورته وایي چې دغه مشتې ځوړندې دي دا یې نه والم
وي هغه داسې په توکېدو غریب ورغی چې ورغی همش خدای چې قرآن صاحب قصاص کوي بیا بېهوشه شو راپرېوته او بېهوشۍ په حالت کې چې کوم دی وفات شو نو دا دی چې الشن و مشن نو چې وایي دا دی اوس ګیر دی په دغه عذاب کې ګوره د مسلمان د تکلیف ورکول ضرر رسول مسلمان ته په دې باندې بری عذاب قبر شته عذاب قبر په دې باندې شته چې انسان ور د دې خبرې چې زه یو بل مسلمان له چې کوم دې تکلیف ورکوم یا ضرر رسوم او دا په دنیا کې پاتې نه د دې سړي لپاره ورې عذاب قبر شته د دې ثابتېږي وایي ما دا دې چې البول او ملبول چې وایي د دې څه مقصد وایي دې وایي البول چې کوم دې وړو امتیاز د انسان وړو امتیاز د عربی کې بول وایي دې چې کوم دې د بلاګړې بيزي ساتلې او دې په دسمات یو په دې په دسمو دې به هیڅ سبب نه وایي ما دې چې ګور د الله باندې دا څه کې دا حضور دې ګړو بيزو ته وګوره دا چې لږ امتیاز کې نو دا پیر دې ځان ته پوښ کې دې سپي ته وګوره سونه نجس او بلید سیز دې چې کوم دې امتیاز کې نو په چې دې دیوال باندې امتیاز دا الله باندې ته مسلمان ته چې کوم دې اشرف المخلوقات ته ولې د دې رضان نه ساتي وایي دا به سبب نه و حتی در دې پر جو وفات شو د کېږي نو دا دې چې اوس چې وایي دې اوس چې شن الشن و مشن شن څه شي مش څه شي د مش د وجنه بوله د یو بوله د وجنه ماته دون عذاب ملابي یا البول و ملبول بول څه شي د بول د وجنه ماته دون عذاب ملابي زمانو د دنیا کې چې موږ وخت تیرو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داغه په طریقو باندې بچو کېرو داغه په طریقو باندې موږ روانو